بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. دا خلق د سیسس په باره کې تاسو نه کوي. آیا د هغه لوی خبر په باره کې چې داغه په حق لا دوی مختلفه خبري شروع کړې دي؟ هرگز نه. ډېر ضرب دوی ته معلوم شي او هرگز نه ډېر ضرب دوی ته معلوم شي. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. آیا دا حقیقت نه دی چې مونږ ځمکه فرش جوړ کړه او غرونه مو د میخونو په شان خخ کړل او تاسو مو د سړو او د خزو د جوړو په شکل کې پیدا کړئ او تاسو خوب مو د آرام ذریعہ جوړ کړه، شپه مو پردرا وستون کې جوړ کړه او ورځ مو د روزې ګټلو وخت جوړ کو او تاسو د پاسه مو او مضبوط اسمانونه ودرول او یو ډېر روخانه او ګرم دیوا نور مو پیدا کړو. ادوریزونه مو مسلسل باران اورو د پاره د دې چې د دې په ذریعہ غلا او سبزی او ګڼ ګڼ باغونه راوخېجو. ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. بشکا د فیصله ورځ یو مقرر وخت دی په کوم ورځ چې په سور کې پوکې وهلې شي نو تاسو به ډلې ډلې راوځي او اسمان به پرانستی شي تر دې پوري چې هغه به ټول دروازې شي او غرونه به روان کړي شي تر دې پوري چې هغه به پړقنده شګه شي. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. په حقیقت کې دوزخ د ګیرېدو ځای دی د سرکش خلکو ډیره ده چې په مدو به پکې پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. پاغي کې باغوي نه د یخوالي مزه او نه د سکلو قابل د سبل سیز مزه سکی خو بس ګرمي اوبو ا د زخمونو ګنبا میلاوي کی داغوی دا بدو عملونو پورا بدلا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. هغوی د حساب کتاب امید نه لرو او زمونږ آیاتونه بالکل درو غنلی وو او حال داو چې مونږه
هر سیس پشمار سره لیکل ساتلې وو اوس مزو سکه مونږ با هیڅ کله ستاسو د پاره د عذاب نه سیوا په هیڅ سیس کې زیاتې نه کوو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. یقینا چې د متقینو د پاره د کامیابی یو ځای دی باغونه انګور او نوی پیغلی همزولی جنکای او ډک ډک جامونه هلته به دروغ او ابس خبري هغوی نه اوري. جزا او کافی انعام ستاسو د رب د طرفنا د هغه لوی مهربانه الله د طرفنا چې هغه د زمکی او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې د هر څه مالک دی. داغه په مخ کې د خبرو کولو طاقت په هیڅ چا کې نشته. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. پکم ورځ چې روح او فرښتې په قطار کې ودرېږي هیڅوک به خبرې نه کوي بغیر د هغه چانه چې هغه ته رحمان اجازه وکړي او چې ټیک خبره وکړي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. دغه ورځ حق ده اوس چې د چا زړه غواړي هغه د خپل رب ته ته واپس تلو په لار روان شي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مونږ تاسو د هغه عذاب نه يرولې چې هغه نږدې راغلي دي په کوم ورځ چې با سړې هغه هر څو ویني کم چې داغو لاسونو وړاندې لګلې دي او کافر بچغه وਹੀ چې ارمان دي زخاوري وي